بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الأعمش رضي الله تعالى عنه من كان رأس ماله التقوى قلت الألسن عن وصف ربح دينه ومن كان رأس ماله الدنيا قلت الألسن عن وصف خسران دينه. حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی هر هغه څوک چې د چا رأس المال هغه تقوا او فرزګاری وي نو ستړی کېږي جبې د وصف د هغه ګټې د دین د دنه یعنې د چې څومره ګټه وکړه که نه د دین اسلام متعلق نو که جبې راجمع شي ښه ډېر کسان راجمع شي او د ده د هغه ګټې هغه شماري چې د دین اسلام څومره ګټه کړې ده د وجې د تقوا نه نو لهذا هغه جبې به ستړي شي خو د ده دا ګټه به بیان نه کړی شي. او د چا رأس المال چې دنیا وي نو بیا ستړي کېږي جبې د ده د خسران د دین نه مطلب ډېرې جبې به راجمع شي ډېر کسان به راجمع شي او د چې څومره تاوان هغه د دین اسلام کړی دی هغه بیانوي نو هغه جبې به ستړي شي خو د دین اسلام هغه تاوان به د ده پوره